دلته د هغوی صفات بیانې الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په نالیدلو څیزونو باندې یقین کوي په نالیدلو څیزونو باندې اوس دا ایمان دا د صالحه غذا ده د روحاني غذا ده او دا د مؤمن او متقی لپاره ټیم په ټیم باندې دوی بیا دوی د په دوه قسمه باندې یقیمون الصلاه چې موس قایمي نو دا د بدني دوی د بدني د بدن د لپاره دوی ده ومما رزقناهم ينفقون کی چې د الله تعالی چې کمال د تور کړی دا غي نه خرج کی زکات ادا کی صدقات کی نو دا د لپاره مالی دوی یوه بدني دوی شول مونږ او دا زکات دای مالی دوی شو نو مالی دوی شول او بدني دوی چې کوم دی د لپاره دا وکړي متقی ده بیا د صفات دا ځان چې کوم دی په دوه قسمونو کې هغه تقسیم شوی چې یو ایمانیات دي الذين يؤمنون بالغیب والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون دا ایمانیات او یو منز دے او دریم چې کوم دی نو انفاق دی یعنی خرج کول د مال نه کول خرج کول یو ایمانیات شو او دا بل چې کوم دی قسمه عبادت شو بدنی عبادت او مالی عبادت شو بدنی عبادت او دا دویم مالی عبادت شو دا د متقیانو صفات دي چې کله دې مالی دوی او بدنی دوی دې استعمال کی او دا په کار باندې راولي نو دې به د اولایک هم المفلحون درجه ته ورسیږي چې کم خلک کامیابی او کامیابی ته رسیږي دای خلکو درجه ته بده سکیږي هغه بده سکیږي اوس دا منځ او زکات دا خصوصیت سره دلته ذکر د مؤمنانو په صفاتو کې منځ او زکات په ټولو دینونو کې الله جل شانه داغي ذکر کړو په ټولو دینونو کې دا اسماعیل علیہ السلام چې د ابراهیم علیہ السلام مشر زوی دی د سوې کان یامر اهله بالصلاه والزکات خپل اهل ته سقي حکم کوي د منځ او د زکات عیسی علیہ السلام ته اولنې وحی هغه راغله او اوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا وای کې حکم کړی الله تعالی ما ته د منځ او د زکات چې زبر همیشه لپاره پدې باندې تر څو پورې چې ژوندې پدې بپای منځ او زکات پدې نو د زکات او د منځ ذکر پټول دینونو کې او د دې وجه سره هغه وجه دا ده چې د انسان دوه قسمه تعلق دی یو تعلق د خلکو سره یو ربط د خلکو سره چې هغه ته حقوق العباد ویل کیږي او یو تعلق د الله تعالی سره د الله تعالی سره تعلق او ربطي هغه ته حقوق الله ویل کیږي اوس حقوق العباد چې د بندګانو کوم حقوق دي ته هغه ته ادا کې او ته چې د دوی سره زما تعلق جوړ شي هغه ته زکات ورکې صدقه ورکې دغه به تاسو سره جوړي خود به خود به تاسو سره تعلق جوړي ربط به سره مضبوطی کی تعلق به سره مضبوطی او دویم منځ دی چې په دې باندې بده د الله جل شانه سره تعلق قائم دی په منځ په وجه باندې نو دواړه قسمه تعلق چې د زکات په وجه باندې د خلکو سره تعلق مضبوطیږي او د منځ په وجه باندې د الله جل شانه سره تعلق سکیږي هغه جوړیږي اوس منځ او زکات دا وکړه تعالی فائدہ درکړي
دا به کله ستا په کار باندې راځي، دا به هله ستا په کار باندې راځي چې یؤمنون بالغیب، یؤمنون چې ایمان هغه ستا سره انجن دی، ګاډي دپاره سي انجن د ایمان چې کوم دی د انسان دپاره څه دی، د مسلمان دپاره د متقي دپاره ایمان انجن دی. که ته ډېر هسپتالونه جوړ کړې، ډېرې لارې جوړې کړې او ډېر ښه کارونه وکړو چې ایمان در سره نه نو څه فایده درکوي، آخرت په اعتبار سره خو د هغې څه فایده نشته. نو چې ایمان وي نو بیا به څه فایده به درکوي. ریل ګاډي پسې ډېرې ډبې وتړه خو انجن پکې نه وي، دا ګاډي به وچلېږي؟ نه چلېږي که نه. څنګه به وچلېږي؟ انجن پکې نشته. نو چې مضبوط ایمان وي نو هله به ستا چې کوم دی دا ګاډي د ایمان دا مسلمانۍ دا ګاډي به هله څه کېږي؟ هغه چلېږي چې مضبوط ایمان وي. نو او نیمګړی ایمان هم قابل قبول نه دی. یهودو نیمګړی ایمان وي، یهودو څه نیمګړی ایمان هغې څه وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. کله وایي جبرائیل علیه السلام زموږ دشمن دی، کله وایي موږ بعضې کتابونه منو بعضې نه منو، بعضې پیغمبران منو بعضې نه منو، لا نفرق بین احد من رسله، مونږ خو فرق نه کوو خو هغوی پکې څه کوي؟ تفریق کوي. دا بعضې پیغمبران منو بعضې نه منو، پیغمبر علیه السلام نه مني، الله تعالی چې کوم دی کتاب نه مني، د الله تعالی حکم نه مني، نو نیمګړي ایمان دی. وایي څه څیزونه منو څه نه منو، صرف په مونځ او په دغه هم کار نه کېږي، په زکات باندې کار ته خو به ټول مني، پیغمبر به هم مني، الله تعالی چې کوم کتاب را لېږلی هغه به هم مني. نو دیو به پیغمبر اسلام د خپلو بچو نه زیات چې کوم دی وایي ښه پېژني، یعرفونه کما یعرفونه ابناء، خپل بچې یې څنګه پېژني دغه شان پیغمبر خو ایمان پې نه راوړي. نو ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں. چې ته یو څیز پېژنې د دې نوم ایمان نه دی، منې به د هغې نوم څه دی؟ ایمان دی. تعمیر صاحب څه وایي؟ ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نام نہیں. تا ته ډېر معلومات حاصل، ته ډېر ویلې وې خو چې منې نه نو بیا خو فایده نه ورکوي که نه. یو څیز به منې صرف چې کوم دی معلومات به نه، نو یهود خو ډېر لوی لوی علما وو، ډېر لوی لوی خلک وو پکې، ډېر لوی لوی معلومات پکې، د فرشتو د اسمانونو دا ټول خبرونه هغوی ته معلوم وو، خو ایمان یې راوړو معلومات ورته خو منه یې الله تعالی چې کوم دی د هغې نه منو. کتاب خو ورته پته وه چې دا کتاب قرآن مجید چې کوم دی دا حق او سچ کتاب دی، خو ورته پته وه چې دا پیغمبر اسلام حق او سچ پیغمبر دی، خو منو یې نه. چې نه مني نو ایمان خو نشته که نه. صرف خو دا نه که چې تا ته معلومات بس لږه تا ته معلوم دی بس خبره ختمه، خو معلوم باندې خبره نه ختمه، منې به منې به. نو زمونږ اکثر بعضې خلک نن سبا خصوصا چې کوم دی یونیورسټي او کالجونو کې تعلیم یافته طبقه دوی اکثر څه کوي چې یو خبره ورته کوي علاج یې راته پېښ کړه، دلیل غواړي منطقي چې کوم دی انداز سره راته دلیل پېښ کړه. نو که منطقي انداز سره ورته دلیل پېښ کړو، عقلي انداز سره خبره چې کوم دی په سمجھ کې راله او ویې منله، مطمئن شو بیا مني. خو چې علاج یې کوو منطقي انداز سره ورته دلیل نه وي بیا نه مني، یعنې عقل پسې روان دی. دا یو خدای چې کوم دی څه دی؟ عقل دی. نو عقل خدای نه دی که نه، عقل خدای نه دی. کله کله به چې کوم دی چې الله تعالی ته څه وایي ته به هغه منې. پیغمبر ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وایي دا زوی دې ذبحه کړه، اوس عقل خو دا وایي چې څنګه ذبحه کړه؟ دا خو ماشوم دی، د ماشوم څه ګناه ده؟ او دا خو د الله تعالی تابعدار و، هغه لا بالغ و نابالغ و، او الله تعالی ورته څه وایي دا نابالغ بچی دې څنګه ذبحه کړه؟ ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې ولې ذبحه کوم الله پاک، اعتراضات او دغه نه کوي چې دلیل راته راکړه او زه به چې کوم دی ولې ذبحه کومه، اعتراضات نه کوي. دا خو ماشوم دی، د ده څه ګناه ده؟ دا خو انسان دی، انسان ذبحه کول ولې ګناه ده؟ صحابه کې مخکې روزه کې یو کس بچي ذبحه کړي، نو څومره خلکو باندې څومره د هغې اثر وکړه نه. او بیا داسې یو جلیل القدر پیغمبر چې هغه اسمان فرشتې ورسه چې کوم دی نو په هغې باندې څه شو؟ ولړزېدل چې خدای خیر اوس چې کوم دی دا چاړه کارونه دي. ابراهیم علیه السلام دا عمر یې باندې چاړه کېښود، هغه په زور زور یې پرې راخ کړو. د الله حکم دی بس ماننے کا نام ہے. الله تعالی حکم چې کوم دی سره به مني، عقل خلاف وي خو الله تعالی حکم کړي بس مني. بیا به چې کوم دی عقل ته نه ګورئ، عقل خدای نه دی، زموږ خدای چې کوم دی څه دی؟ الله تعالی دی، هغه چې څه حکم کوي هغه به ومنو. ابراهیم علیه السلام
د ټول نه زیات چې کوم دی د الله تعالی سره مینه کوونکی او د ټول نه زیات تابعدار د الله تعالی. فانا اول المسلمین هو سماکم المسلمین. ابراهیم علیه السلام سوی ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. د مسلمانې د نوم موږ ته چې کوم دی ابراهیم علیه السلام را کړی اول خدا نوم چې کوم دی ابراهیم علیه السلام را کړی. موږ خو د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو د ملت د ابراهیم علیه السلام باندې دا ملت خو زموږ چې کوم دی د پلار نیکه د ابراهیم علیه السلام. نو چې هغه چې کوم دی د عقل ته نه ګوري ته د کوم باغ چې کوم دی نو ټیپر او مولا راغلی چې کوم دی نو ته څه عقل پسې بزو عقل پسې بنزو. نن سبا چې کوم دی لکه ساينس هم عقل ته ګوري چې کوم څه عقل نه اخلي نو هغه نه مانی. مخکې چې کوم ایجادات نه شوي نو هغه نه مانی اوس چې وشو نو ورته مانی. نو عقل پسې روان دي کنه خو عقل خو ارسه خو عقل ته عقل پسې نه دی کله کله به عقل پرې دی نو دې ته دین ویل کېږي. دې ته چې کوم دې سوې د الله تعالی فرمان برداري او اطاعت ویل کېږي. چې عقل خلاف وي او خبرې نه وبد الله تعالی سره هغه ومني. نو بهر حال الله تعالی څه فرمایي الذين يؤمنون بالغيب. دا متقیان پرهیزګار مخکې چې کوم تیر شو دا هغه خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان وروړي بالغیب په نالیدلو څیزونو باندې. جهنم یې نه دي لیدلي جنت مونږ نه دي لیدلي د جنت نعمتونه مونږ نه دي لیدلي نهرونه مونږ نه دي لیدلي د جهنم سزاګانې مونږ نه دي لیدلي قبر کې دنده څه کېږي هغه مونږ ته پته نشته مونږ نه دي لیدلي ایمان پرې وروړو. الله تعالی مونږ نه دي لیدلي خو ایمان پرې وروړو. فرشتې مونږ نه دي لیدلي خو منوی چې الله تعالی چې کوم دي فرشتې شته. اسمان نه بره چې کوم دي سړي دا خو څه پورې ساينس هم نه دي معلوم کړي د اسمان نه بره سړي څه کېته اوس نه مې اسمان باندې چې اسمان نشته څه کو نه ده کنه. نو اسمان نه بره سړي الله تعالی مونږ ته وایي هو اسمان نه دي او پلان کې اسمان پیغمبر اسلام باقاعده چې کوم دي پلان کې اسمان دا ټول حق او سچ دي. پیغمبر اسلام څه فرمایلي دي الله تعالی څه فرمایي دا ټول حق او سچ دي. بهرحال نالیدلو څیزونو باندې سکی ایمان راوړل متقیان داسې دي. د متقیانو داسې صفات ويقيمون الصلاة ټیک ټاک چې کوم دی کوي موز برابر کوي موز پابندي کوي د موز داغه د مستحبات داغه د واجبات داغه د ارکان داغه خیال سره تعدیل ارکان خو په اطمینان سره خو په قلار باندې یو رکن څه کوي ادا کوي. موز چې کوم دی فرض موز دی فرض موز مجدد الفسانی سے بار فرمایي چې فرض موز په زرګونو نفلونه ته کې په زرګونو سنتونه راجمه کې خو فرض موز ته نه رسي. یو فرض موز دومره چې فرض موز دومره لوی اهمیت ورته حاصل دی نو بیا به کار لري په دې باندې سړی ډېر ځان وکړي خزان په کړهول پکاري سړی راشي پر جماعت ته موږ کوي بیا خزان کړهول په کار دي چې دا اوس په صحیح طریقې سره وکړو خپل قلاره خستان داسه او سړی سره ټیپ وګت کرته پګي دا ونه دا چې بس راځي ټک ټک او بس سرکته کو بس لکه اتوماتیک چې کوم لکه موږ ریواجو مونته ته چې راځي جماعت ته بس سر سجده چې کوم دی او ټول دی د سجدي ولګو او بس رکوع کو بس خدای مو په مامور خپل په مخلاص راوړو بس دغه څه نه کوي ځان وکړي. نو په دې خو دا خو اهم عبادت دی موږ نو موږ چې کوم دي متقیان پرهیزګار خلک وسه کوي موږ به چې کوم دي صحیح طریقې سره سکه کوي نو موږ پابندي وکړي ټیم خیال بساتي موږ باغې باندې دا کوي نو خټ ټیک ټاک موږ سکه یې و مما او دا هغه مال رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړې یو په کوم دي خرج کوي. زکات هم د قشان دي فرض زکات هم د فرض موږ قشان دي اهم او ډېری صدقې او ډېر خیراتونه کوي فرض زکات تداټول چې کوم دي صدقې سره کوي نه رسېږي د دې ثواب. بهرحال نو متقیان کم خلق دي دا هغه خلق دي چې الله تعالی کوم مال دې ته ورکړي دي دا هغې نه څه کوي خرچ کوي صدقه دې کوي فرضي صدقه هم دې کوي نفلي صدقه هم دې څه کوي هغه کوي. بهرحال د متقیانو صفات دا درې صفات الله جل شانه دلته هغه بیان یو چې کوم دي ایمانیات سره تعلق ساتي دا دوه د عبادتو سره ما تاسو چې یو مالی عبادت دی او دا زکات مالی عبادت دی او دا موږ چې کوم دي دا بدني سدي عبادت دی. دا خبر الله تعالی الذين يؤمنون دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي بالغیب پنالي تو سيزون نالي دل سيزون باندې ويقيمون الصلاه او
برابروي مونږ ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې مونږ ورکړی دی دوی ته ينفقون خرج کوي دوی الذين متقين هغه کسان دي يؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب پنا لیدلو سيزونو ويقيمون الصلاة او برابروي مونږ ټیک ټاک کوي مونږ ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې مونږ ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی خرج کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم